کرم ایجنسی سے تر دې ځای پورې تقریبا اندازاً څو غنټې سفر دی؟ اندازې زمونږ د ځای نه به 17-18 غنټې سفر وي. 17-18 غنټې تقریبا سفر دی. او اوس واپسې چې ته ځې اوس برته تاول څو بجې ستا ټکټ دی؟ 1 بجې. 1 بجې. او دلته چې کوم ته علاج له راغلی ډاکټر محبي جامان ډاربل سنټر له د چشم په باره کې ته علاج کوې؟ زما څه اکسیډنټ شوی او زملې خرابه دی او هغې په باره کې صحیح. او د ستا اکسیډنټ شوی دی د دې باره کې ته څه علاج کوې؟ او ستا بچي دې شته که نه؟ او بچی دې شته؟ او تا یو تپوس دی وکړي چې کوم مردانه مسایل اکټیویشن مقدار چې کم دی تا ویل چې هغه تخم چې کوم دی هغه ډون دی ناست دی صبر بټه صبر دی د هغې علاج هم کوې؟ او د هغې علاج هم کوم. د اکسیډنټ د وجې نه هغه شوی دی او کم دی ډون دی. ډون دی یعنی د اکسیډنټ د وجې هغه ستا سپن مقدار چې دی هغه ډون دی صبر بټه صبر دی. د الله تعالی په فضل و کرم مهرباني سره به انشاءالله علاج درله وکړو او ښایسته علاج به درله وکړو. انشاءالله ته به موږ ته دعا کوې انشاءالله داسې علاج به درله وکړو. کوشش به در سره وکړو. ډېر علاجونه د هغه رقم مدد خان صاحب دا رقم ډېر علاجونه کړي دي. الله شفا ورکړې ده. خو تا دا دومره سفر چې کړی دی الله ستا محنت چې دی هغه نه ضایع کوي. مګر ستا سفر چې دی هغه د دې ځای اوسېدونکي چې کوم خلک دي چې دا کوم زموږ اورېدونکي دي یا چې کوم ضلع د بلوچستان صوبه بلوچستان کې دي یا دغه رقم مختلفو ښارو کې دي د هغو دپاره ډېر اهم میسیج دی. د هغو دپاره ډېر غټ پیغام دی چې ډاکټر محبي جامان ډاربل سنټر له د کرم ایجنسي د پېښوره 17-18 غنټې سفر یو کس کوي بیا راځي علاج کوي. یعنی دا خو معلومه خبره ده چې د یو امید راخستی دی مایوسي یې ختمه کړې ده شاته یې غورځولې ده. نو زه ته دا خبره کوم زه هم که ته هم دا قسم مایوسي سره مخامخ یې د پریشانۍ سره مخامخ یې د بېبسۍ سره مخامخ یې د وسوسو د سوچو د پریشانۍ په دنیا کې ناست یې د خلکو پیغورونه دي پر غوږ باندې نیولي دي بس پریشانه پر خپل دماغ دی بوج راوستلی دي. که د بې اولادۍ مسله که د زنانې د خوی که د نارینه د خوا مسله که د هر چا د خوا مسله که هر قسم مسلې مسایل علاج په ډاکټر محبي جامان ډاربل سنټر کې داسې علاج شته داسې علاج شته چې بل یې پرنګ نشته او داسې علاج شته چې بالای مثال نه او داسې علاج شته چې بیا ته خپله ارمان وکړې افسوس به وکړې وایي کاشکې چې زه وختي ورغلی وای کاشکې چې ما وختي علاج کړی وای چې زما فایده سوی وای. نو الله تعالی دې ټولو مریضانو ته شفا کامله عاجله مستمر